یقینا د علم دا سفر چې کوم دی دا د مشکلاتو سره تعلق ساتي. دا نه د چې رب سدي کې راحت دی، سکون دی، چین دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملم چې ټول بروغ جوړې دا ټیم یو داسې شخصیت سره ناسم چې یقینا خوشاله بیم چې نن د هغوی د مفتي کورس اختتام او د هغوی دستربندي وه. قاري صاحب لومبې خو تاسو ته ډېره زیاته مبارکي ستاسو فیملي ته او ډېر زیات خوشحاله شو چې تاسو چې کوم سفر و هغه د علمي چې کوم سفر و هغه الحمدلله د مفتي کورس چې کوم نو هغه وشو. نو تاسو ته ډېره زیاته مبارکي ویم. خیر مبارک جي. الله دې ستاسو په دې راتګ باندې موږ ډېر زیات خوشحاله شو. الله رب ذوالجلال دې تاسو له ډېر خیرونه درکړي. یقینا جي بس دا خو د الله د طرف نه یې ورکړه ده او الله رب ذوالجلال موږ په دې کار کې واچو د علم په طلب کې. الله رب ذوالجلال زموږ د تخصص فی الفقه نه هغه اختتامي دعای نه دستربندي وشوله او زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم. الله دې ستاسو ډېر عزتونه وکړي. الله دې ستاسو دا کوم ټیم کوم ملګري چې تاسو لري تاسو دې الله مزید ترقي درکړي. ډېره مهرباني. قاري صاحب لومبې به زه دغه تپوس وکړم چې کله تاسو دغه خپل سفر چې دی دغه جاري کړی او د کوم ځای نه تاسو د خپل سفر علمي چې کوم سفر دی دغه د کوم ځای نه تاسو جاري کړی؟ دا د ټولو لومړی مو خو چې کوم د علمي سفر د دیني سفر چې کوم دی دا مونږ دارالعلوم خلفای راشدین ضلع اټک کې کوم مدرسه ده بیسا کې د هغې نه مونږ د اولا په 2013 کې 2012 کې تقریبا دا مونږ آغاز د هغه ځای نه کړی دی او بیا 4 درجې علم مونږ هلته وکړو. بیا له 4 نه پس مونږ دارالعلوم اسلامي عربیه شیرګل ته راغلو، دوره دیس وشو. بیا د الحمدلله په ښکلو نمبرو سره وفاق په هغې کې الله رب ذوالجلال مونږ ته په هر درجه کې ښکلې کامیابي راکړې ده. بیا د هغې نه پس ته مونږ والد محترم حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب په وینا باندې هغوی چېرې تاسو تخصص وکړئ د وخت ضرورت دی ډېر زیات او ځکه چې انسان ته پکې ډېره فایده حاصلېږي. د هغوی د وینا مطابق مونږ هغه تخصص فی الفقه په دارالعلوم اسلامي عربیه شیرګل کې دا دلته کې وکړو. نو سخت الحمدلله زموږ دغه دستربندي الله رب ذوالجلال به یې تکمیل ته ورسولی. ماشاءالله جی. قاري صاحب دغه یو خبر به زه وکړم چې یقینا د نن وخت ډېر زیات ضرورت دی. تاسو ته به انشاءالله بیا موږ راځو تاسو دغه رایې چې کوم مسایل راځي په دې نن سبا په دې ژوند کې نو انشاءالله تاسو به دغې پوښتنې هم کوو. قاري صاحب دا ورته ووایئ تاسو چې په دې سفر کې څه رکاوټونه او څه مشکلات تاسو ته مخې ته راغلي؟ بس الحمدلله د الله رب ذوالجلال د طرف نه یو عظیم احسان او د والدینو دعاګانې. نو چې د عربي معقوله هم د الشی دا ثبت بلوازم چې کله ته یو شی ثابتې نو په هغې هغه لوازمات د هغې سره راځي. یقینا د علم دا سفر چې کوم دی دا د مشکلاتو سره تعلق ساتي. دا نه د چې رب سدي کې راحت دی، سکون دی، چین دی، دا هم پکې شته خو لیکن خامخا ته به هغه مشقت به برداشت کې مطالعه به کې کتابونه به ګوري قسم حالاتونه به تیریږي. نو بیا د هغې نه پس د انسان ته الله رب ذوالجلال عزت هم ورکوي. که موږ تاسو وګورو الله رب ذوالجلال داسې هم کولی شو ټول لومړنی وحی دا په حرمینو کې یعنې مکه مکرمه کې دننه بیت الله شریف کې دننه مراتلی شو خو لیکن د ټول لومړنی چې کله وحی نزول کېږي یا په غار حرا یعنې د مشقتونو تکلیفونو ځای نه کېږي. نو د علم دا سفر دا هر یو عالم یا هر یو چې څوک د دین طلب کوي دته به خامخا څه نه څه مشقت او تکلیف به راځي. موږ تاسو حدیثو کې راځي اصحاب صفه چې کله دي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د بېهوشتیا حالات دی پې چې کله راووت یو آیات تپوس کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه په مطلب دا چې دا مال سره راوړي په مطلب پوه نه شو. بیا عمر صاحب ته لاړ، بیا عثمان صاحب ته لاړ، بیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی. نبی اسلام بې پوه شي ابو هریره ته راشي زما کور کې څه دی یو پیالې پۍ پراته دي دا هغه راوړه. لیکن اصحاب صفه چې څومره هغوی دغه یعنې اصل زمونږ معیار او زمونږ دپاره اصل اشخاص هم دغه دي چې هغوی تکلیف تېر کړی نو په موږ باندې هم دا مشقت دا تکلیف دا به څه نه څه په ماده څه تېر شوی او بغیر د دې نه تکلیف نه بغیر انسان ته عزت هم نه میلاوي چې انسان ځان تنګ کړي
الله رب ذوالجلال په د هغې نه پس څه کوي وراحت سلسله کې شروع کړي. بیا نبي علیه الصلاة والسلام هغه پی ټول تقریبا ډېر صحابه په هغه ټولو باندې پی وڅکل، بیا ابوهریره صاحب وڅکل، لیکن هغه تند د څه شو ختمه شو. بل روایت کې راځي چې ابوهریره صاحب فرمایي چې تقریبا 70 صحابه ما لیدل چې اصحاب صفه څه و چې سر به پټ کړو نو خپې به څه شي په کمبل کې ښکاره شي. دا د مشقتونو تکلیفونو لاره ده، ولیکن پس د هغې نه الله رب ذوالجلال انسان ته څه ورکوي، عزت او مرتبه او مقام ورکوي. موږ د الله نه په دې باندې دعا کوو چې الله دې موږ له په علم باندې عمل کړو توفیق راکړي. آمین آمین. قاری صاحب ډېره زیاته شکریه ستاسو ادا کوم چې تاسو موږ له ټایم راکړو او یو ځل درته بیا مبارکي وایم ستاسو په دغې دستربندۍ باندې. دا بالکل زموږ دپاره ډېره زیاته د فخر خبره ده د ټولې علاقې لپاره چې ستاسو په شان کې ځوانان ستاسو په شان مشران زموږ شته دي او هغوی دغه علمي چې کوم سفر دی هغه یې الحمدلله مکمل کو او انشاءالله چې زموږ دغه د علاقې لپاره به تاسو انشاءالله ډېر څه کوئ. نو قاري صاحب د جامعه نداء القرآن محتمم هم دی او په هغې کې د جمعې په ورځ باندې سیرت النبي چې کوم درس وي د هغې بیان هم شروع دی. نو که څوک راتلل غواړي نو هغوی راتلی شي او دغه ډېر په ښه طریقه باندې دغه سیرت النبي یعنې د نبي علیه السلام سیرت دی هغه اورېدی شي. ډېره مننه د وخت د راکولو د لوی الله په امان.